الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. دا سورة نساء شروع دا مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں کی دیر اوپر صورت ہے اور دا احکام و تشریعیونا بالکل مالامال دی او ڈک دیتے لیکن چی مدنی زندگی کی پیغمبر خدا اسلامی حکومت ساز کرے ہو اور آگین پر اسلامی احکام و ضرورت ہو تو دیو جنا دا صورت ہو مکمل طور تشریع احکامنا اور قوانین شریعتنا بالکل ڈک اور دی اگر متعلق مسائل چی زنانہ سرا تعلق ساتی دکور چاکٹبر ورطوائی او قربا ورطوائی دائی سرا دارنگی دا اجتماعی زندگی سرا یو حکومت چساشی دائی با داخلی و خارجی اموری دا داخلی و خارجی امور مانی با قرآن باس کئی و خاص کرا بدی صورت کی دا زنانہ بارکی پورا احکام ذکر کری دی اللہ پاک اور پورا توجہی دی تفر کری دا بدی وجہ باندی دی صورت تا سورہ نساء لے کی یعنی زنانہ صورت یعنی آگا صورت کی زنانہ مبارکی ودی کلی اکت تفصیلات کی اکت بیانون دی وجہ باندی دی تا سورہ نساء کبرا وائی اور قرآن کی اول صورت دے چاہد قرآن پر اصطلاح کی معرفی دے سورہ نساء سورہ طلاق سا آگیتم علماء و اسلاف سورہ نساء قصرا و طوائی مختصر اولی کی حدیث زنانہ سورت زنانہ اور دا لوی سورت دے اکل سورت دے اور بدی کی تشریع احکام کے بعد غزوات و بانی بم زمنن باس کئی کو جہادون باندی اوم باس کئی اور منافقان والا کردار باغی بانی بم قرآن چکم دے ضربکاری کئی اور نور چکم اصل موضوعات تھی لکہ اللہ توحید اور پیغمبر صداقت اور صداقت القرآن اثبات آخرت دا بزمنی طور دا موضوعات کو اوپری کرازی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کن پرند اللہ باندی چبی انداز مہربان اور زیاد مہربان دے. یا ایوہ الناس اے خلقو اتقوا ربکم پویرے گئی نسخن پروردگارنا الذي اغذات خلقكم من نفس واحدة پیدا کری تاسو یوطننا وخلق منها زوجها وپیدا کری دارد نفسنا بمددا وبس منهما رجالا كثيرا ونساء اور فارکری دید دوارنا سردیر ونساء او زنان دیرین واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ویری گئی دا اللہ غذاتنا تساءلونا چتا سوال کوئی بھی بدی اللہ باندی دیو بلنا والارحامی او دارنگی تاسو
یو بلنا سوال کوي دا رحمونو د خپلولو مبارکي دا ان الله کان علیکم رقیبا یقینا دی الله تعالی پتا سو باندې نگہبان او محافظ دا خطاب عام دی یا ایها الناس اے خلق نو دی مفسرین دی کې یو خبره کړې ده چې کله ایا ایها الناس عام خطابی نو عام طور سره دینه کافرانو مسلمانان بلکې سوره انواع د انسانانو دي دا ټول په مخاطب او کله کله یا ایها الناس ایو مراد دي مؤمنان او خاص چې یا ایها الذین آمنوا راشی ناخذ کل مؤمنان او باندې اے خلقو اتقوا ربکم او یریږئ د خپل پروردګار نو غیر مسلمین ایمان راوړئ که مسلمانان یې نه ګناهونه پرېږدئ التي هغه خلقکم چې تاسو یې د نشت کړي وئ نه وئ هغه پیدا کړه او چې پیدا کړي یې نو من نفس واحده د یو نفس نه چې هغه آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام داغینا الله پیدا کړی وخلق منها زوجها او پیدا کړی دا الله دی نفس نه بیبی ده آدم علیه الصلاة والسلام دانچا الله تعالی خپل باندې برابر کړی دا روح پکې پکړی دی او دغه یو تندې چې الله ودا ما پیدا کړی دی بیا دایا خپل رسول باندې یا الله رب العزت دا غنا یو بیبي پیدا حوا پیدا کینو دا غنه پیدا کړو معنا دا چې کوم خټه زیاتی شو دا کینو پیدا دا غنه کچیو وړي پختینه پیدا کړ آدم علیہ السلام مدده کې راپاسې نو خواته زنانه ناسته او چونکې د ازمکه الله تعالی بادوله او په دې کې خپل خلیفه خلافت قائمول غوښتل نو په دې وجه باندې جوړه ساده شوله دې جوړې نه بیا د دنیا بلې کېږي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خوار کړي دی الله د دې دواړو نه د دې آدم او حوا نه رجالا كثيرا سړي ونساء او زنانا دې تباب الاکتفاء وي رجالا كثيرا ونساء كثيرا سړي ته الله ډېر پیدا کړی دی او زنانا ته الله ډېر خوار کړی بلکې نن چې لازمه کړي انسانان نړه کړه یا څومره انسانان اوس پوری مړي دي یا څومره انسانان قیامت پورې پیدا کیږي دا د یو جوړې نه الله خوار کړی واتقوا الله او یریږئ د الله نه دا دوباره د تقوا دا حکم کو دې کې د اشاره ده چې اصل شی تقوا اصل خبره ده الله نه یریږي او دا الله نه ویریږي چې تاسو لاګي په ذریعہ باندې تاسو لاګي په ذریعہ دیو بل نسوالونه کوي الکه الله په خاطر را نه کلاش دا الله په جوانی می پرېدا دا الله بلوم باندې شعر آکا دا الله بلوم باندې دا کار وکا تاسو یو بلتا دې یو بلنا سوالونه د الله تعالی په باندې کوي او وتقل الرحام ځان بچ کړئ د کټای د رشتونه رشتہ داري کټ نه کوي ارحام د رحم جمع او رحم اصل کې اغا موضع تکون الولد د مور په خټه کې چې ماشوم په کم سیس کې لویږي غټیږي نو هغه ته رحم بیا د هغه رحم نه
لکه غوندې په دې کې وسعت وشو نو اوس رښتیا خپلولی ته وایي ان الله کان علیکم رقیبا یقینا دی الله په تاسو باندې نگهبان رقیب په معنا د حافظ او محافظ باندې دی الله تعالی ستاسو ټول محافظ دی بڑے حکم اللہ دا ذکر کئی کہ وآتوا اليتام اموالهم ورکئی یتیمانو تا مال دا ابی ولا تتبدلوا الخبيث مبدلوی او مالی پا بدل کے خبیث سو بطیب پا مقابلہ دا پاک ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم مخوری تاسو خپل مالونا مخوری تاسو مالونا دی یتیمانو الى اموالکم یعنی مع اموالکم سرد خپل مالونا انہو کان حبا کبیرا یقینا دا گناہ لویا دا دیر غٹا گناہ دا خطرناک گناہ دا نو آتو پمانا دا اعتو باندی او یتاما جمع د یتیم دا بے پلار قوائی چی بولو کے او پلاری برشی دیتا یتیم دی او دا یتیم والے برسلی دا کم واز وقت پوری لا یتم بعد الحلم دا بلوغ نرستو بیا انسان یتیم نہیں پر مانا خوبی مرتون یتیمانی نا دا بلوغ پوری دے یتیم دے چی بلوغ تا ورسید دا نووتوس اس کو سڑے دے ورکی یتیمانو تا مالون لدوی دی کمال تا سر پاتی شوئے دے دا اغیتا اوالکا اولا تتبدل الخبیثا مال پا بدل کی حرام لرا بالطیبی باقا پاک و صاف و سنتر و حلال دا دی یتیم مال کا دیر خدے او دیر زیاد دے او دیر دولے دے خستار پار حرام دے نو خبیث دے او ستا خپل مال کا بیکار دے او لگ دے ستا خپل دے نو طیب و حلال دے اللہ او لا تاکلوا اموالهم مخوری مالونا دی یتیمانو الى اموالکم بدا سی حالت کی چی مضموم استاسو مالونو سرا چی دی یتیمانو مال خپل مال سرا گٹ کی او بیائی تمیز نکے و جداوارے نکے اور دی یتیم مال و سرا خوري انہو یقیناً دا خوراک مال دی یتیم کانا حوباً دادا گناہ کبیرہ لویا دادا لویا گناہ دا وَإِنْ خِبْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کہ یری گئی تاسو اے مومنانو اللہ تقسطوا چی تاسو با انصاف و عدل انکئی فی الیتامى پا یتیمانو جنکو کی یتیمی زنانہ دی او پلاری مرد دے نوٹی برا شکول چی چاہتا با یتیم پاتو شوا نو کنکا بے ورسر کیدا نو ورطا بے اوکاتو کچھر دا جنائی با رنگدار وا اور مالدار با هم وا نو دیو پکی رغبتو چیر دامن پر نگاوا کستے چیز ازمکی و پٹی و داشین بار تو چرتو بولیسی خوبل طرف تا سنگ چیو غیر یتیم زنانہ تا دے کم قسم جامع و خوراک ورکی کم قسم اغیل مہر ورکی دیتا بتیار نو نو اللہ رب العزت ورطو فرمائے تاسو نے یتیمانو زنانو کو بارکی انصاف نشی کولے تاسو اگی تا پورا مہر دا حردا دا بلی زنانا پشان نشی ور کولے بے دینا کلاشو جسے نکام کوئی نمخ کے ورطا ہدایت کئی فن کی حرمات و عبلکو پس پر نکابانی والی تاسو ما اگا زنانا تو عبلکم چی خلقی تاسو تا من النسائی زنانا نور دنیا خور زنانو نڑا کرا دارشی نور سر نکاح کر او چی نکاح کوئی نتاس تا اجازت تے مسنا
دوا کوي وثلاث او درې کوي ورباع او سلور کوي دا تاسو ته اجازه دي شریعت کې دوه زنانو اجازه دي د درې زنانو اجازه دي او سلور زنانو اجازه دي او د یوې زنانو اجازه ده په راتلونکي آیات کې بهتره دار چیو ډېر به تکلف خبره ده ډېر آسان خبره ده چې و بیبي دي دا غیر راضي کول خوشاله کول وتا ته آسان او چې غني د خپل کور کې جنگونه د به وخت باندې کې رسېږي مصیبتونو او تکلیفونو سره مخامخ دي بهرحال الله تعالی اجازه ورکړي دا یو مسله ده چې په شریعت مطهره کې شریعت محمدي کې تعدد الازواج جائز دي د یوې نواله تر څلور پورې د امت نصاب دار د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه بیانې په یو ټیم باندې نه د پیغمبر نصاب او د امت نصاب دا دی چې څلور پورې اجازه دي د عیسایت زمانه خبره خو وګړي تاسو ته خبره ډیره اهم خبره ده اعتراض خلک په اسلام کوي او زنانه غریبانان هم سره ټکای چې داسې چل کړي نه قرآن تاسو لږ د دې په حکمت پوهه حکمت دې ده په عیسایت کې د یوې ښځې اجازه ته مذهبي لحاظ اگر چې کوم محرم مذهب ساز کړی پای کې د یوې ښځې اجازه نو په حلال باندې ته یو ښځه په عیسایت کې کولی شي خو په حرام باندې ته سلم ځان له انډیوالې ساتلی شي یعنې سلو اجازه ورکوي چې سلې انډیوالې چې هغه د خپلې ښځې په شان خلک ساتي دا ته ساتلی شي تا دی تاسو ته تپوس چې سل په حرامو باندې د هغې اجازت ورکوي نو د څلورو په حلالو باندې چې اجازت ورکړی شي نو کوم اسمان را پرېوته ښه بیا د هغې دا یو ډېره لویه مسله ده چې همیشه دپاره د ښځو تعداد د سړو نه په دنیا کې زیات او د قیامت په علاماتو کې دا یو مستقل علامه ده چې د زنانو شمار به د ښځو نه د سړو نه زیاتېږي او جناب رسول الله په بخاري کې حدیث دی چې یو سړی به د 50 ښځو ذمہدار ساز شي نو څه به میان دي وي او څه به خویندې وي او څه به ترویانې وي او څه به مامیګانې وي او څه به ښځه وي او څه به لوڼې خو لکه داسې جنګونه به راشي اپتونه به راشي سړي به کم شي د یو سړي به 50 زنانه د هغې ذمہداري دا د کور واچولی شي او دا جنګ عظیم ثاني چې کوم شوی نو په دې کې دومره لوی نوجوانان مړه شوي چې بیا یورپ او امریکو چې اندازه ولګوله د یو نوجوان په سر باندې 3 نوجوانې جنکۍ رسېدې او بیا د دغه حرامو دا د بېغیرتۍ یو لوی دغه ساز شي چې نسب برباد شي حیا او غیرت نه خو انګریز خبر نه دی د غیرت نه څه خبر دی او د حیا نه څه خبر دی هغه د بیمانۍ سر دی د بیمانۍ چې هغه د خپلې لور چې دا لور یې چا انډیوالی هغه چې کله د هغې کره شي نو دا پلار یې داسې پرې بریتو کې خاندي او دا خوشحالۍ کوي او چې څومره اسایش او څومره د ده نه مراعات کېدی شي نو دغه خپلې لور او د خپل لور د اشنا له دا ټول ورکوي نه بیا د غیرت شته دی او د زنانو چې کوم الله ورته کوم مقام ورکړی دی کوم مقام یې ورته ورکړی دی هغه مقام نه یې راواخیستي او ښکته یې راوغورځوي په دې لندن کې زموږ یو مولانا صاحب دی زما شاګرد
هلته چې جماعت اسلامي کوم مرکز دی نو په هغې کې هغه استاذ دی نو هغه راته چې زموږ یو مسلمان او زموږ د جماعت ملګری او ډریور و نو هغې ویل چې کله د دغه شپه شي د اتوار نو موږ لاړ شو د دوی کلبونه دي نو د کلب خواته ولاړ یو نو دا انګریزان چې کوم دی نو دا شرابونه څکي او دا ګډاګانې کوي او دا بېدینۍ کوي او دا پرې شرابو بازان ډیس کېږي نو بیا چې راوځي نو جینکۍ هم راوځي روانې او هلکان هم روانې سړي هم روانې نو موږ یې په ګاډو کې وړو نو یوه جینۍ زما سره ګاډي ته راوختله نو هغې ما ته ویلې چې دغه دی تاسو څنګه د ښځو موسم څنګه طریقه ده ما چې به زموږ د مسلمانانو خو بس یوه ښځه موږ وکړو او ټول عمر زموږ هغه ښځې د ژوند لپاره نو نورې ډېرې خبرې خو زه که پکې د خپل مطلب خبره کوم ویا انګریز راته وویل چې انګریزان د خدای په شرمونو وشرموي زموږ نه خو یې فوټبال ساز کړی فوټبال د ښځو د هغه انګریز جینۍ هغه زموږ ملګري ته وایي ډریور ته چې زموږ انګریزان د خدای وشرموي زموږ زموږ ښځو نه په فوټبال نه شروع کړي دي بس په پونده باندې مو وایي بل ته به ورشړي هغه بل هم بل ته ورشړي بل بل ته ورشړي زما دوست یې پرې دوبۍ کې دی او د دې تیر دی عبدالله نوم دی د هغه یو وراره و د هغه پلار ډېر لوی عالم نو هغه زما ډېر دوست و د هغه هلک ثناءالله نوم دی نو هغه یې دغه ته لېږلی و لندن ته د سبق دپاره نو بیا به ته دی هلته د عبدالله کار ته ته خپل وراره اندازه به یې ایستله نو هغه ویل چې هلته موږ لاړو نو هغه محله کې زما د هغه وراره سره یو جنۍ به سبق کړی نو هغې زما نه ستره دی او که نه عالم هم دی دنیوي علوم کوي او نو چې راغی نو هغې ته ویل چې دفتر به دې ماته شي نو هغه جنۍ راته وویلې وایي ما یې ته پوښتنه چې ستاسو کورولۍ زندګي څنګه ده د پلار او د لوڼو او د زامنو وایي چې زموږ دغه زندګي ده چې زما یو ورور بالغ شو زموږ په کور کې نو پلار ورته وویلې چې ته دې نه وروسته اوسېږي نو خرچه به خپله کې او که کومه کمره کې اوسېږي ما له به دې کرایي راکړي نو بس هغه خپل هغه د جامو کم دغه چې ورسره و هغه یې غاړې ته واچو ایسته لاړ کور کې اوس وایي زه یم او یو زما ورور دی کشر موږ په دا کور کې اوسېږو ما نه هم کرایي پلار اخلي او دا هغه هلک هم کرایي تاسو ته ښیم چې د چا نقل اتاروئ ادا خلک دی چې بیا خپله لور هغې نه هم په کور کې کرایي د بوډاګانو څه چې د هغې کومه رګه ده نو بس ټیلیفون به وکړي چې دا بوډا دی او زموږ واړه ترې تنګ دي او دا بوډۍ ده واړه ترې تنګ دي او په سرکاري ګاډۍ راشي او د خپلو آسونو به دې ونیسي بوډا او بوډۍ هغې ته به یې واچوي او دارالامان ته یې ویسي هلته یو ځای کې قید کړي او ډوډۍ او دغه یې ورکوي هلته ناست د دې خلکو موږ باندې دا حکمراني کړي نو موږ د هغې ذهني غلامان دي د هغې پرې ژبه موږ څونه فخر کوو چې موږ دا خپله پښتو ویل راو ته بد ښکاره کېږي او د انګلیش الفاظ دا به راسې وایو داسې په شوق مې وایو د دغه بربنډانو ژبه دا او دا موږ ته دونه ګرانه دا ستاسو نه تپوس کوو او یا پاکستان چې د دې قومي ژبه اردو ده او ستا دفترونه ټول په انګلیش کې روان د دې دا ټول د غلامۍ هغه آثار دي چې موږ د هغې غلامۍ لاندې راغلي د مولانا مودودي رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو ویل دغه دی دا ویل دا ږیره څنګه نو هغه ویل چې ږیره خو پیغمبر خدا د سنت نه دي چې که پرېږدې نو پرېږده او که خری نو یې ښکاره دا خو دې سنت دي چې پیغمبر خدا پې حکم هم کړی په خپلې پرېښي هم ده او بیا وایي یو انګریز کیسې یې کړی دی دا دې لپاره مې چې انګریز ته دی یو انګریز مسلمان شو هغه وایي څه ورځ یې خلک خپل خپلوانانو مبارکي ورښه وکړه چې مسلمان شو هغې کې دا ازادي خو شته که نه انګریزانو وایي بله ورځ یې هغه ږیره پرېښوده وایي بیا خو پسې هغه راغی دا خپل راټول شو چې مسلمان شو موږ درته غږ ونه کړو دا ږیره دې پکې ولې پرېښوده وایي هغه ویلې چې بس نورې خبرې پرېږدئ او چې په کوم پیغمبر
ایمان راوړی دی بس هم پرېښودی اش خبره مې تاسو سره کوله چې ډېر لوی واقعات دي چې تاسو د دغې خلکو د نجي زندګي ولولئ د مایوسۍ زندګي ده د مایوسۍ لور به هلته چېرته ځان له څه شی راوالي او په لارې او په یو ځای کې به ناستئ د مسافرۍ په شان به وکړو پلار بیا ته وکړو یو ځای ډوډۍ خوراک پای کې نشته دا تاسو چې راجمع شوي دا د مینې او محبت مجلسونه د روژمات کې په کور کې ساس کوي دا هلته نشته که ستاسو څه کوي هلته ځانځاني ده ځانځاني خو په قبر کې د دې وجې نه دې خبره باندې زه د خپلو بچیانو ته او خپلو زنانو مشرانو ته وایم چې اسلام کم مقام او کم عزت زنانه له ورکړی دی دا هیڅ مذهب کې نشته هیڅ مذهب کې او دا یې مشره کړې ده دا د کور مشره ده ټول اختیارات د دې دي دا خاوند دی ولا نوکر کړی دی دا زوی ولا نوکر کړی دی دا لوري ولا نوکر کړی ده داسې به کله کله د خاوند هم باندې که دوی مې وکړه او درې مې وکړه څه چل شو نو دا اگر چې قرآن وایي یوه ډېره بهتره ده فإن خفتم که یریږئ تاسو چې د ګڼو بیبیانو منځ کې به عدل او انصاف ونه کوي الله تعدلو چې تاسو به عدل او انصاف ونه کوي نو په واحدة فانکحوا واحدة بیا یوه په نکاح والا چې بېغمه وي او ما ملکت ایمانکم یا هغه وینځو باندې اکتفا کوه چې مالکان دي ښي لاسونه ستاسو خیر دی یوه د ښځه ده یوه د وینځئ د وینځه خو به هله زموږ کېږي چې موږ جهاد شو او چې موږ داسې جهاد ته خیر آباد ویلې لکه چې ورته ویلې دي او د هغې د وجې نه د دنیا د کفار غلامان سر شوي زما ستا وینځه به کوم ځای نه پیدا شي دا خو له سره چې تصور ونه کوي ذلک ادنا الله تعالی دا د یوې زنانه سره نکاح کول ذلک دا د یوې زنانه سره نکاح کول ادنا الله تعالی دا ډېر نږدې دي دې ته چې تاسو به ظلم ونه کوئ او د ګڼو زنانو ساتل ډېر ګران دي نبي علیه الصلاة والسلام چې د الله پیغمبر دی او یو پیغمبر ته الله د څلوېښتو حدیث کې راځي د څلوېښتو سړو قوت ولا الله ورکړی هره خبره کې هغه نهه بیبیانې دي او دې باندې باقاعده تقسیم کوي شپې تقسیم کړي دي د خوراک څښاک سامان تقسیم دی جامې په تقسیم دي هر څه برابر خو پېښه دا ده چې د بعضې ښځې سره به د سړي لګاو د بعضې نه زیات عایشه ام المؤمنین ورته راټولونه ګرانه وه ځکه ټولې بیبیانې چې وې نو هغه کونډې اخیستې وې عایشه ام المؤمنین جینۍ اخیستې وه علم په لحاظ سره هم دا ډېره زیاته ماهره وه نو دعا به کوله او به فرمایل هذا قسمي فيما املكه ولا تؤاخذني بما تملكه ولا املكه یا زما ربا دا زما تقسیم دی چې زما د وس لاندې و ما برابر وکړو منی سی مالر پاږي چې تی مالک او زه مالک نه یم چې هغه دړه لګاو دی ځکه د اړونه ستا په لاس کې دی الله نو په دغې باندې ما ونیسي د دې وجې نه دوه ښځو خاوند چې په قیامت کې راشي او دواړو ښځو ته یې په یوه سترګه نه یي کتلي یو شان ښځې ورته نه یي ویلي په خوراک څښاک بودباش او ناسته پاسته هر څه کې د دې وله قیامت به راشي دا نیم بدن به وچي دا نیم محشر ته چې راځي نیم بدن به وچي او نیم به تاندي دا به دې نښه چې دا هغه ظالم دی چې د ده دوه بیبیانې وې یوې ته یې په ښه سترګه کتل او بل ته یې په ښه سترګه نه کتل دا خلاص وآتوا النساء صدقاتهن ورکئ زنانو ته مهرونه د دوی نحلة ورکولو یا هبة ورکئ زنانو ته هغه مهرونه د دوی نحلة ورکول هبة عطیة ترجمه ده فإن تبن لكم کتاسو زنانو ته مهر ورکوئ فإن تبن لكم کدا زنانا په خوشطبعۍ سره ستاسو لپاره عن شیء دیوسیزنا منه نفسا مانا دا دا که په خوشطبعۍ درکړي دا زنانه تاسو ته د دغې مهر نه منه د دغې مهر نه شیئا او نفسا مانا دا ده چې دا زنانه هسې
نه چې تا تنګه کړې ده یا مې دباغونه کې چې طلاق خبرې کوم بل بدر باندې وکما نه په خپل طبیعت یې غطالت نه شي درکې نو پکلوه هنیئا مریئا خورئ دې لرا هنیئا معنا خوشګوار چې پرې خوله کې خوند کوي او مریئا معنا خوش هضم چې وروسته په خېټه کې درد نه پیدا کوي د هنیئا مریئا معنا دا خوش هضم هنیئا دا خوش هضم مریئا او خوشنما چې خوله کې خوند کوي دې ته هنی اصل په معنا د مبارک هم راځي هنیئا لارباب النعیم نعیم حمی دا موږ په شعر کې وایو نوې دا مسله دا چې زنانه کم مہر دې دا دغه ملک دی او دا داسې حلال ملک دی داسې حلال چې په هر یو خبره کې شک د حرمت راته شي مال کې او زنانه په مہر کې د حرمت احتمال نشته هغه ځان له حق دی علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو سړی بیمار شو ولا علاج بیماری وانی خپلې بیبي نه دی 3 روپۍ د مہر وواړي ګبین دی پیوالي او دوباران په وو کې ته شرمت کوي اوس کې الله به ورو نقطه علماء دا ویل چې دا د خپلې 3 روپۍ باندې ولې نه چې د زنانه د مہر پیسې وواړي وې د زنانه مہر قطعی یقیني دی او په قطعی یقینو کې علاج دی دا مونږ چې نن داسې ګډوډي دا خو زمونږ د حکومت نه راواله ټول سودي نظام باندې شی روان دی او سودي نظام دا حرام کار دی ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء موركوي بوقفان لرا أموالكم مالون استاسو التي هغمالنا جعل الله لكم قياما جگر زولی اللہ دی مال استاسو پارا قیام یعنی اوسیدل پری دنیا کی دی مال او دولت دوجی نو دنیا کی بھی اوسیدل نشکلات اثرانی اور ورزقوهم فيها روزی ورکوی دی سبحاو تا فيها پری مال کی اور ورکسوهم جامعہ چور بیتا ردینا وقول لهم قول معروفا اوائی بیتا وینا مطابق شریعتو دلتا یو ترجمہ دیدارا سبحاون مراد معشومان یتیمان علکان دی چی نگو تاسو دغه سبحاو تا دا خپل مال مور کرو دا مال خلاوی دی چونکه تو ولی توارثی په دې وجوانه تاو ماته نسبت کو کم مال چې الله ستاسو لپاره سبب د بقا په دنیا کې ګرځولې دي اور دا مسکین مال به په د یتیم مال په قبضه کې ساتي هغه به نه واله کې خلوصي به ورکه اغلا نو منها یونوای پیها یو دې پیها معنا دا تجارت بوله پکې کوي دا مال بوله بڑاوي او هغه باندې خوري کزان لري ورته حاجت ته نو به خوري او کزان له محتاج وي دا غټ نه متم خوري او وکسوهم جامع بوله دغه نه کوا او خیره خسته خبر ورته کوا د شریعت مطابق د دستور مطابق چې ماشومه وړو ستاسو اعمال دې زیاده لډیرو ما او ځکه کدلې درکما تاسو به برباد کړئ دې وجه تاسو سره نشم عبد الله بن عباس ترجمه کوي سبحان ماشومان واړه قرآن دا بل مسله شو چې خپل سړو ته وایي تاسو خپل مال وړو ته زنانو ته نه واله کوئ وړو ته مواله کو بیګاره هم تخلاص که زنانو ته حواله کو هغه هم دل داغ درکړي که نور څه نه نو سوا د کالو د جامو نه مې بل کار نه موږ یو ښځه مشره کړې وه هغې دونه هر ځان له احساس کوي بیا اوچتولی نه شو پوهېږئ په دې باندې خود به احساسوو چې تا ورته خزانې د پاکستان ورکړه نه به احساسوو دقسې کور کې هم دا مسله ده چې
قرآن وايي ناپوهیو ته مال ما واله کوي خپل مال دا خو په دنیا کې ستاسو رسېدلو سبب دی او دا چې تا هغې ته حواله کړي نو بس تفسیر زنانو کې او په ماشومانو کې ځکه چې د هغې عقل کوي وابتلوا اليتامى حتى بلغوا النكاح فإذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكفروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وإذا دفعتم عليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اوس دا بله مسله شوه چې یتیمان دي ستا مال ستا په لاس کې دی نو دا مال به تا سره وي حتی چې دوی بلوغ ته ورسي نکاح ته ورسي د نکاح کولو جوګه شي بالغ شي نو دغه وخت کې بیا سړي دماغ کلک شي دغه وخت کې سړی ګټه او تاوان پېژني نو دا هلکان او جنکۍ یتیمان به تاسو ټیم په ټیم ګورئ تپوسونه به ترې کې نو وابتلوا الیتامى ازمایئ ماشومانو یتیمانو لره حتی چې ورسېږي زمانې د نکاح ته هغې پورې به یې ګوري چې دی د اخیستو وخت خرڅولو په چل پوهېږي که نه پوهېږي فإن آنستم منه رشدا که معلوم که تاسو د دې یتیمانو نه هوښیارتیا زیرکه شو او معامله فهم شو په معاملاتو پوهېدو نو فادفعوا إلیهم أموالهم ورکئ دې یتیمانو ته مالونه د دوی بیا راواله او دا مال ورته حواله کړه چې راشي وړوکیه مال مې درله درکړه اوس ښه بالغې دا مال دې درواله او ورثو ته وایي والیانو د یتیم ته ولا تاکلوها اسرافا مخورئ دې مال د یتیمانو لره ای مؤمنانو اسرافا په زیاتي سره وبدارا او په جلدۍ سره ان یکفروا د دې خبرې دا د وجې د بدو ګڼلو نه چې راغټ بشي د یتیم والي ته وایي چې د یتیم دا مال په اسراف مخوره اسراف زیاتي ته وایي د یتیم والی اوس پراش خبره وکوم چې په خپله محتاج او فقیر دی دا د یتیم مال به دې کې به تجارت کوي او د ګټې نه به پرې وړو هم خوري او په خپله به او څونه به خوري چې د ده غوندې یو سړی د چا د مال ناظر یو څونه تنخواه ورکوي دونه به کوي او بدار اصل کې بدولت تلوار ته وایي چې ته د یتیم مال در سره دی نو ته کور کې وایې چې بس خورئ زه به یې راوړم او تاسو خورئ چې دا واړه نه ویږي چې شی موږ والي وبدارا او مه خورئ تاسو مال د یتیم په جلتۍ باندې ولې کراهت یکفروا د دې وجې نه تاسو بد ګڼئ دا هلکان به راګډ شي چې راګډ شي بیا خو به ته وله ورکوې اوس الله تعالی ولی ته وایي چې د کوم ولی په لاس کې د یتیم مال دی ومن کان غنیا څوک چې وي په والي د یتیم کې مالدار په خپله الله تعالی له مال او دولت ورکړی نو فلیستعفف دی دې پوره ځان د یتیم د مال نه ساتي فلیستعفف معنا دا ده دی د یتیم د مال نه ځان پوره ساتي ومن کان فقیرا څوک چې وي په والي د یتیم کې فقیر او عاجز دی فقیر او عاجزي نو فلیاکل بالمعروف وخوري دې د مال د یتیم نه په مطابق د دستور سره موافق د شریعت سره او هغه دا ده چې ته به وله پکې خدمت کې ګټه به کې او دا ګټې نه وه خوراک کې خپله مو په هغه به وخورئ او څونه به خوري نو ټول داسې به خوري چې ګزاره دې پې کېږي چرګان مرګان او ګډان او چیلي به پکې نه وي عام خوراک چې څوک کوي هغه به کېدی وإذا دفعتم إليهم دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ شو
اوږده واقعات کې خو زه لنډ وایم تاسو نو سار لا چې سبا شنو حضرت عمر ګوري او بکر صدیق بر کپڑے تجارت کو نو تانی پوگئی خیر و بازار پروا حضرت عمر تو جو پیغمبر خلیفہ سکے ویل بازار تا زمان دا تان خرصو ما رچو لبرونی دا رکم اویل رازا رازا ستا تبر مسلمانانو کار کے و بیت المال بطال دوڑی مسلمانانو بیت المال بانستا خرچہ دا رازا اگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی بی اور رضی نوے غند شے پر خوراکونو کې مخ کړه ته پوښتنه وکړه چې بی بی دار کم زینا لکه موږ ته خودونه سملاوي چې دا پکې نه کیږي وجدا ما یو پیسہ می زیاته کړې و دا ما د ورځې خودل دا نوې شی باندې مخ کړه ها لکه یو پیسہ زیاته نو لاړ او بیت المال چې کوم شو راځي ویل چې زما وظیفه او تنخواه به یو پیسې کټ کې ښه د دې نه بغیر زمون گزاره کی دا خلکو مو هم دغه چې خلک وړو کړي دغه نظام د بار منډي وو خلک دې سره د دعوی د اسلام سے کار نشته سره د دعوی د اسلام سے کار نشته بس دغه سي یو زیو بل راځي او چې هري بدلی او موږ د ورځې د سود نه لاندې کیږو بس روان دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل باندې چې کله خلیفہ شو نو هغه ویل چې د خلیفہ مثال د والد یتیم دی خپل باندې مالداري نو نه بخوري د بیت المال او کنه خوري نو چې دا والد یتیم څنګه خوراک اجازه ته غته دا وکړي او ډیر وګت خلافت حضرت عمر کړی دی چې کله وفات کېدو او شهید کېدو نو عبد الله راو مختار او ورته ویلي چې زویا کله زمړ شم نو ما باندې بیت المال قرض نو هغه خپل وظیفه یادوله زما چې کمال دی دا به راجمع کړي او دا قرض به دا به بیت المال ته ورکړي او که په خپله دې لوست نه راته نو بني عدي زما قبیله د هغې ته به درخواست وکړي چې عمر دا وصیت کړی دا د خپله تنخواه ده او د حضرت عمر واقعات تاسو ټیم په ټیم باندې قرآن کې ویلي دي چې د هغه شپه ورځ چې کوم دی دغسې وه یو ځلې حدیث کې راځي تقریر کوي خلک ناست دی ملګري یو کس راپاڅېد اعتراض یې وکړ چې صاحب خبرې خو ډېرې مزدارې دي خو دا راته ووایي چې تا کوم جوړه اګوستې ده نو دا خو په یو موقع کې زموږ یو څادر رسېدی یو ستا رسېدلی یو زما هم رسېدلی نو زما جامې تېرې کېږي تا دا جامې څنګه تېر وکړې نو خلیفه ورته ویل چې دا تپوس د عبدالله نه وکړي زما دې زوی نه وکړي د عبدالله بن عمر ده نه تپوس کوي دی برتاوي د عبدالله بن عمر پاسې چې دا څادر یو زما ورسېدی یو د پلار ورسېدی نو ما خپل پلار ته ورکړه چې څه کولی شي بندگانو داسې خلک پکار دی داسې خلک پکار دی دا مشران چې خلک راپاسي او په مخه ورته وایي ستا څنګه جامې دي شوي دي ستا یو څادر رسېدلی زما یو څادر رسېدلی یو ځل مدینې منورې ته د بخاري حدیث دی څادرونه رال قیمتي څادرونه د زنانو شالونه دي حضرت عمر رضی اللہ عنہ کابرین سناسه او تقسیمی دیگی دی خزولا یو خیسته غوندی صادر پاتې شو خیسته ډولې مزدار یا کابرین ورته ویل چې دا پیغمبر خدا د لور لپاره ډېر مناسب دی حضرت عمر په خپل دور خلافت کې په اخر کې د علي سیب اور فاطمه الزهرا کا شرعي لور وا هغه په نکاح ایستو اوما
علي صاحب ته ویل چې د ښځې مې هېڅ ضرورت نشته خو یو کمی راکې دا دی چې پیغمبر خدا رشته را سره نشته دا لور دې راکړه چې پیغمبر خدا رشته ام کلثوم دی دا خو هغه بیبي ده د پیغمبر خدا نوسۍ لور ده نو دا د هغې دپاره دا صدر موضوع دی نبی علیه السلام ورته چې نه دا د ام سلیک دپاره موضوع دی ام سلیک یو صحابیه ده چې هغې په غذا کې به بشکونه راډکول او په مجاهدینو او په زخمیانو ریس کوي دا صدر د ام سلیک دپاره پکار دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور دپاره نه دی پکار د عمر د ښځې دپاره نه دی پکار دلته زمونږ د ترکو باچا راغی نو په سیلاب کې ښځه دونه ایمانداره ښځه وه چې هغې ورته خپل حال یې راواخېسته پاکي ورکړه یو څو ورځې پس بیا زمونږ د وزیر اعظم صاحب د ښځې په غاړه کې خفه کېږئ مه موږ دې حد ته رسېدلي دې قرآن ته وګورئ دې حدیثو ته وګورئ دې خلفاو ته وګورئ او بیا دې خپل ځان ته وګورئ او نور هم ډېرې خبرې دي فلیاکل بالمعروف چې کله وارث او والي د یتیم فقیر دی نو خوري به مطابق د دستور سره او د شریعت سره فاذا دفعتم الیهم اموالهم کله چې ورکوئ یتیمانو ته مالونه د دوی کله چې مال رالي او مال وله ورکې نو داسې په کوټه کې به وله نه ورکې فاشهدوا علیهم ګواهان به ونیسي کشر دی سوا به در باندې دعوې کوي ټول مال یې راغونډ کا ګواهان کېنوه او د ګواهانو په مخ کې دې کړي دې ماشي د هلک ته دا جنۍ ته دا خپل چې استاره پلار مال دی دا پرواله او ګواهان پرې ونیسه وکفا بالله حسیبا اوس یو سړی په حساب کتاب کې ډېر مړه دی او د ګوتو حساب ورته برابر کی او لفظي جمع ورته سازه کی او پکې پټ ډېر لوی شی یتیم نه وایي نو قرآن فرمایي وکفا بالله حسیبا کافی دی الله پورا حساب دان اصل حساب کتاب په الله ارجا سکے د سره به کوي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصيب مفروضا دا بلا مسله موږ پښتانه په دې کې ډېر هار شو هغه دا چې کم وراثت د مړي نه پاتې شي نو په عربو کې داسې یو قوم و چې هغوی به زنانو ته او ماشومانو ته وراثت کوي ویل به چې کم سړی کم تن په لاس کې نیزه نشي نیولی توره نشي نیولی د قوم نه دفاع نشي کولی د علاقې نه دفاع نشي کولی به وراثت کوي نو مګر د عربو په دغه بدو کارونو کې چې هغې باندې قرآن ضربکاري کړې موږ پښتنو هغه اخیستې ده چې زما مال به زما د زامنو یو د لوڼو نه کیسې سره شته اسلام د روادارۍ مذهب دی ښه زه هغه دغه چې کوم دی مغرب زده زنانو ته حیران یم چې کوم د شریعت مطهره او د جناب محمد رسول الله او د قرآن دشمني کوي چې دې موږ له حقوق پرې نه کوي دا حقوق دې ته وایي چې خلک یې راکاږي په لارو کوڅو کې او ډېره بده خبره چې بل سره ته ووایي دا غواړي چې دا آزاد یو بیا دا ګډې وړې موچي زما جسم او زما اختیار اوس ولې دا وبا راغلي ورکې شوي چې د بوټونو نه وکړي چې دا لکه خدای په دغه پسې وګرځئ او دغسې دا مردارانې مردارې شي ستا او دا پاک خلق دی الله تعالی خلاص نو وایي للرجال نصیب د سړو دپاره برخه ده مما د هغه مال نه ترک الوالدان چې مور او پلار یې پرېږدي والدان تسنیه ده د والد ده خو کله کله تغلیب ورکړي نو د مور او د پلار دواړو نه تسنیه ساده شوه والدان والاقربون او هغه مال چې پرېږدي خپلوانه دې کې د سړو هلکانو حساب ده وللنساء او د زنانو دپاره نصیب مما ترک الوالدان
برخه ده د هغې نه چې مور او پلار پرېښي والاقربون او خپلوان پرېښي نو څه وکړمه زما یو جرب پټی مې دی نو چې دا ورکړمه زما څلور زامن دي په کنال کې به کور ساتئ او دا لور له ورکړمه دوی په څه کې کور ساتئ زمونږ علاقه کې یو خان معظم نه مرګري دی هغه ما ته د زمیندار زما خبره وکړه سپین ږیری سړی و مسلمان و ما داسې خان و چې ما سره خبره وکړه ویل مولوي صاحب څه خبره به ورسره وکړو 15 جربه په ډېره سادي خان دی او 15 زامن دي جرب یې نه رسېده دا موږ څه خبره سپینې ځواب یا سپینې ږیرې الله ته روانو نږدې وبس مزه پته ولې وایي قرآن وایي مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا کله مال کم دی کله یو جرب پټې دی کله لا جرب پټې دی او کله 1 لک روپۍ او کله 10 لک روپۍ دی او کثر کله ډېر دی نصیبا مفروضا دا حصہ د الله طرف مقرره ده نصیبا حصہ مفروضا مقطوعه یقیني پریشوی دا الله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا إذا حضر القسمة کله چې حاضر شي تقسیم د ترکې تا تقسیم د وراثت تا اولو القربى خاوندان د خپل ولې خدای دې خپل دي چې په دې کې سنشتا دسه لږ جدا دي والیتاما او یتیمان بے پلار واړه مرالل دي تقسیم کې ودرېدل والمساکین او مسکینان او فقیران مرالو اوس دا لږ غوندې لري خپلوان دي ورسره یتیمان واړه مرازي او دارنګې مسکینان مرازي دا دلته تاسو دې خبرو کې د پریشر کولو نه واړه راټول شي نو کله یو لا په لور کوي دیږي ودی دغه قسمات ته ترکې ته خلک راټولې دي چې ترکې تقسیم ته خلک راټول شو برخه هم پکې نشته نو فرزقوهم منه خوراک ته ولا ورکه دون ولا ورکه جوړې کړو موټي اوراج ولا بچاړي وای او وقول لهم قولا معروفا وای دغه وړو یتیمان او مسکینان ته وینا نرمه مطابق د شریعت بچو تاسو راغلي مسکینانو تاسو راغلي یتیمانو تاسو راغلي خدا مال پر دې دی د دې حقدار الله تعالی نور خلق ګرځولې دي دا ودا پیسې دا ډول ته موټر کې بچي اوس کې ورغلې دا اوس دا کم کسان چې مشران شي د پردو وړو یتیمانو نو الله ورته وایي یتیم واریدا وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ذرية ضعافا وديريږي هغه کسانو هغه اولیاء د یتیمانو لو ترکو من خلفهم چې فرض کا ډېر ځان رستو پریدي ذریت ضعفا ماشومان کمزوري دا نن چې د مشر دی فرض کا ډېر ځان سره سوچو کی چې زما د مرګ نه وروسته زما بچي کمزوري پاتې شي او داږي هغه مال خلک خوري يخافوا عليهم کله خپل بچو بارکی یری نو په دې یتیمانو دې کوی خافوا عليهم پر خپل بچو یریږي زما د مرګ وروسته خلک دې سره سبا کوي تر به ور سره سکي او رور به ور سره سکي فليتقوا الله بس ودي یریږي د الله نه وليقولوا قولا سديدا او ودي وی وینا درسته د خدای نه دی یریږي او درست او صحیح وینا اوس کم خلک چې د یتیمانو مال خوري سزا یې سره ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقینا هغه کسانو یاکلون اموال الیتاما چې خوري مالونه د یتیمانو ظلمن پزیاتی سره خوري انما یاکلون فی بطونهم نارا خامخا دی خوري په خپلو خېټو کې اور لرا دا د یتیم مال داسې دی لکه دی چې خولې ته سکروټې ور اچوي اوس
سيصلى سعيرا او زرد چې به ګرم اور ته دننه شي یا کار کوي د یتیم مال خلاپوي ګرم اور ته بدل نه کیږي سعد بن ربيع رضی الله تعالی عنہ صحابي دی داغه بی بیراله ابو حد کې شین شو داغه بی بیراله لا او پیغمبر خدا دی ویلي دا الله پیغمبر دا چې نه کیدی یتیمانی دی پلار سعد دا سره په حد کې شین شو ټول مال تر پلاس کې وسته دي دوی له تسنور او دا چې نه کوي چې زه چاته ودو منوم بغیر د پیسو نه ودی د دې جهیز مسله هم ده نبی علیہ السلام څنګه شو بس دا وحی شروع شو او د وراثت مسله راځي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دا حصہ د قرآن نازل شو او نبی علیہ السلام هغه تر راوغوښتو او ورته ویلي چې دینه با اتمه حصہ به دې قراندار لري ورکی او نور مال بدري ډیری کې دوه د جنکو شو دا یو کستار دا حکم کړه او دې حکم سره الله دا د ټول چې څونه حقدار د وراثت ټول بیان ټول او ارچا ته الله په خپل شی مقرر کړلی خبره د ملامتیا نبی سره چې ګوره د سر زیاتی او کو دای زیاتی او کو لور له کم ورکو زمینه زیات ورکو نه الله اوس لور حساب کمای او د زوی بزیات څنګه په دې معنا باندې چې دوی چې نه کوي سونه مال نه دا یو ولته دا زیاتې نه نه دا زیاتې نه دا الک چې دې وزن لواده کوي نو ټول ساز سامان بده کوي کاریګان بده کوي مہر بده ورکوي او دا جنې چې دا بل څو کوي نو ابدي لپاره مہر کوي او له جامې کوي او له سامان نه کوي چون کی په د باندې په الک باندې خرچه زیات راځي د دې وجنه الله رب العزت غفور رحیم دی اگر یې سړی او په جنې باندې خرچه ډیر نه راځي دې نه یوصیکم الله کله حکم کوي الله تعالی وصیت درته کوي یعنی کله حکم کوي فی اولادکم استعصر بچو مبارک اولاد د ولد جمع ده الک جنې ورته ولد دوار ویل کیږي خو بیا چې فرق کین واګي جنې ته بنت وایي ولد ته ایبل للذکر مثل حظ الانثیین د یو نارینه لپاره په مثل د حصې د دوه زنانو باندې فإن كن نساء كچرتودا ورثا زنانوي فوق سنتين د دوه نبروي دو دي درې دي سلور دي هر څومره چې فلهن الثلث ما ترکو نو دې کڼو چې نه کور پاره او د دوه لپاره دوه حصې د مال ترکه دي څنګه سعد بن ربيعه دلونوي هغه د ثلث ورته شي خدای واځي ثلث ته دوه نه ده کدریم د ثلث دی او کلسم د ثلث دی وان كانت واحده او کلا وارث یو خدلا او د پلار نو وراثت وړي نو پلهن نسب یا نیمه حصہ د پلار د مال کې دی دا مال په دوه ډیری کو یو لوي جنش ولی ابويه لكل واحد منهما السدس او د مړي د مور او پلار د پاره د ار واحد د پاره شپږم برخه ده مما ترکا د هغه مال نه چې د مړي پریخي دي امکان له ولدون کله دې مړي د پاره بچو مور او پلار ژوند دي زوی دي او زوی بچی دي پس دا زوی مړ شره دوی د خزو سړی او بچی پاتې شو مور او پلار پاتې شو
دا مال به شپږ ډیري کو یو ډیری به مور والی یو به پلار والی دا څلور به موجود شي فإن لم يكن له ولد کدا کم ځوان چې مړ شو او د بچی نو نه لکشته نجنې شته وورثه ابواه او وراثت مور او پلار فقط دا لیک د لور شته او د زوی شته نه ښځه شته نو دی به څه کوي د ده وراثت په مور او پلار فقط نیسي څنګه به وړي لکل واحد نو داسې وایي چې فلأمه الثلث دې ته بیان ضرورت وي چې فقط مور او پلار دي نو مال به ډېرې کودرې نو دا یو دریم کې مور باندې نو نور بل چا شو دې ته بیان ضرورت وي پټ پرې خو الله تا معلوم دی دا یو ډېرې به مور والی یو ډېرې د پلار شو بیا للذکر مثل حظ الأنثيين باندې عمل وشو فإن لم يكن له ولد او کردی مړی بچی نو نو پلی امه الثلث فإن كان له إخوة کردی مړی د پاره رونو دی مړی د پاره رونو نو پلی امه السدس بیا د مور د پاره شپږمه برخه ده شپږمه برخه ګوره د مور سوره پرې بچو باندې ټپریږي کنه خو د بچو په وجه باندې دا ثلث نه د دریم حصې نه شپږمې ته ودانګېږي اوس به د مور قدر نه کوئ که نه د دې باوجود ستاسو په وجه په وراثت کې د هغې څه کمېږي او په تاسو د ټولو خلکو نه زیاته مهرباني د یو وجې نه خو در باندې حق هم ډېر دی نو فلأمه السدس خدا حصې چې موږ ورکوو نو من بعد وصیت یوصی بها دا پس د وصیت د مړي نه چې وصیت یې کړی په دې باندې او دین او پس د ورکولو د قرض نه پس د ورکولو د قرض معنا دا شوه چې ترکه به ته راوالي نو د هغه د تجهیز تلقین کار به ترې وکړي او کمی خمیخه پکې حلالوئ د خپل رسم مطابق پکې حلالوئ که شریعت یې خو یې مخې ما حلالوئ په درېیو کې به دننه نه حلالوئ خو که په رسم او رواج هم کوو چې یو غلط رسم دی نو خبره مې هسې دا کوله چې دا مال چې دی د تجهیز تکفین نه وروستو دا مال کې به موږ وګورو چې داسې وصیت کړی که نه د باندې چا قرض شته که نه نو قرض به تې اول ورکوي څه به تې اول ورکوي قرض بیا به تې وصیت ورکوي لکه ورته ور مثال داسې ویلي وو چې هلکه د دې مدرسې دپاره زما د دې مال نه 1 لاک روپۍ ورکړه او هلته 1 لاک روپۍ چا قرض هم دي نو اول به تې دا قرض ورکوي وصیت نه قرض به تې مخکې ورکوي او بیا به وصیت سر ته رسوي نو قرآن ولې مخکې کوه وایي د هغې وجه دا ده چې قرضدار یې خو راځي او په ور کې درته دیره کېږي د نه غواړي او د چا په باره کې چې وصیت شوی طالبان دي اوس طالبان خو ستا دروازې نه شي راته کېناستلی شوي لرګې بربادي کېده خو ډېر نو د وصیت چې د چا باره کې شوی هغه نه شي راته مطالبه نه شي کولی او چې د چا قرض دی هغه راځي د نه غواړي ځکه قرآن ویلي چې وصیت هم ضروري دی ګورې د دین په شان اوس دا خبره چې د پلارانو له دونې حصې ولې ورکړه او د زامنو له دونه ولې ورکړه د هغې جواب آباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو زامن ستاسو لا تدرونه تاسو نه پوهېږئ ایهم اقرب لکم نفعا چې کوم یو د دوی نه ډېر نږدې دی تاسو ته په اعتبار د پیدې رسولو سره دا ډېره خبر نه چې پلار ما ته ډېره پیدا راکړې زوی راله ډېره پیدا راکړې فریضة من الله دا دې تقرر او مقرر شوی او پر شوی د جانب د الله نه ان الله کان علیما حکیما یقینا دی الله پوهه حکمت والا ولکم نصف ما ترک ازواجکم اوس د ښځې د خاوند د وراثت مسله ذکر کوي ولکم ایها الرجال تاسو پاره سړو
نصف ما ترک ازواجکم نیمه دا هغې مال ده چې ښځې پرېږدي ښځه مړه شوله او سړی پاتې شو نو د دې سړي د ښځې په وراثت کې څونه رسي نیمه کله ان لم یکن لهن ولدن که دې ښځې بچی نه و نه د دې خاوند نه نه د بل خاوند نه دا ټکي ورته کېدی د دې ښځې بچي نشته نه د دې خاوند نه چې کوم ژوندی دی او نه د بل خاوند نو په دې صورت کې به خاوند د هغې د مال نه نیمه برخه اخلي غوټه نیمه فإن كان لهن ولدن او که دې زنانو دپاره بچي وو د دې خاوند نه یا د بل خاوند نه نو فلکم الربع ای سړو بیا ستاسو دپاره څلورمه برخه ده مما ترکن من بعد وصیت یوصین بها او دین بیا تاسو دپاره څلورمه برخه د مال به څلور ډېري کړو ستا به پکې یو رسي د هغو نه چې د زنانو پرېښي دي پس د پوره کولو د وصیت نه چې وصیت کړی په دې باندې ښځو او پس د ادا کولو د قرض نه اوس د زنانه هغه بیانوم د سړي نه به څنګه وراثت وي ولهن الربع د زنانه دپاره څلورمه برخه ده مما ترکتم ای سړو د هغې نه چې تاسو مال پرېږدئ اوس څلورمه به دا کله وړي ان لم یکن لکم ولدن که نه وي د ستاسو لپاره بچی که ستاسو زوی نه و نه د دې ښځې نه او نه د بلې ښځې نه نو دا ښځه به بیا ستا د مال څلورم ډېرې وړي فإن کان لکم ولدن که ستاسو بچي وو ستاسو بچي وو د دې ښځې نه یا د بلې ښځې نه نو فلهن الثمن بیا د دې زنانو لپاره اتمه برخه ده مما ترکتم د هغې مال نه چې تاسو پرېښی دی من بعد وصیت پس د پوره کولو د وصیت نه توصون بیا چې تاسو وصیت کړی په هغې باندې واوړئ او پس د پوره ورکولو د قرض نه اوس یو بل سړی دی وإن کان رجل یورث کلالة که چېرې یو سړی چې د هغه نه وراثت وړی کېده په اعتبار د کلالتوب سره کلاله چا ته وایي چې لا اصول له ولا فروع له نه پلار او مور شته او نه زوی شته اصول مور او پلار ته وایي او فروع چې کوم دی بچو ته وایي نو دا داسې ځوان دی چې نه بچي لري او نه مور او پلار لري نو څه به کوي نو د وراثت په خویندې وروڼو وړي نو وإن کان رجل یورث کلالة که چېرې یو سړی چې وراثت وړی کېده د نه په اعتبار د کلالتوب سره او امرأة کلالة یا زنانه ده او کلاله ده نه مور او پلار شته او نه بچي شته نو څه به کوو وله اخ او اخت د دې کلاله زنانه دپاره د کلاله سړي دپاره رور دی یا یې خور ده یا رور لري یا خور لري نو څه به کوي فلکل واحد منهم السدس د هر یو د خور او رور دپاره شپږمه برخه ده دغه رور کلاله یا د خور کلاله په مال کې د دې رور او د خورو شپږمه برخه ده ورور شپږمه باندې او خور مور شپږمه باندې فإن كانوا أكثر من ذلك یو نه ګڼو خویندې ډېرې دي یا وروڼه ډېر دي یا دواړه ډېر دي څه به کوو فهم شرکاء فی الثلث دوی ټول به شریکي په درېیمه برخه کې دا چونکې د هلکانو جینکۍ دا د ده د مور بچي ګورئ دا رور او خور دا درې قسم یو دا شقیق حقیقي رور او خور چې په مور او پلار دواړو کې داسې شریک یو هغه رور دی او خور ده چې په پلار کې د شریکي میاندې بدوي نو هغه اول ته اعیاني وایي او ده ته علاقي وایي او دریم داسې رور او خور دي چې تا سره مور شریک نو هغې ته اخیابي وایي دا اخیابي رونه خویندې دي
دوی چې دا وراثت وړي د مور د وجې نه وړي او د مور ټولو نه لوی حصه درېیمه ده نو دوی د مور نه مخکې کېدی نه شي دوی به د مور دغه درېیمه حصه وړي زیاته ورته نه میلاوېږي او ټول به پکې شریک او د هلکانو جنکو حصه به پکې ومرو پرې پوهېږئ دلته للذکر مثل حظ الانثیین بنوي من بعد وصیت یوصی بها پس د وصیت پوره کول نه چې وصیت شوی په هغې او دین او پس د پوره کولو د دیان نه غیر مضار وصیتا من الله په داسې حالت کې چې نه به دا وصیت کوونکی ضرر رسوونکی ورسوله اوس د مرګ په وخت کې وایي زما دا مال او دا جایداد ټول د پلانیانو شو دا نه منظورېږي ثلث کې منظورېږي ثلث د سړي دا طاقت شته چې د ځنکدن په وخت کې خپل وصیت وکړي خو دا درې حصې کولی شي د دې نه زیات نشي کولی وصیتا من الله دا دی وصیت د جانب د الله نه والله علیم حلیم الله پوهه حکمت والا دی تلک حدود الله دا دی پابندۍ د الله ومن یطع الله ورسوله چا چې تابعداري وکړه د الله او د الله او رسوله يدخله جنات تجري من تحت الانهار دنه بکی د ربا ولتا چې وي ایمان دې ورو مانو دا غینا مختلف ولی خالدین فیها همیشه بوسیږي پرې کې وذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا ومن يعص الله ورسوله چا چې نافرمانی وکړه الله او رسول وتعدى حدوده او پامال کړي پابندۍ د الله مات کړي واوړي يدخله نارا دنه بکی له ورته خالدن فیها همیشه بوسیږي پرې کې ولو عذاب مهین در پر عذاب سبقون کې دې دا اوس بله مسله ذکر کوو زنانه او سره ټچ مسله ده واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم هغه زنانه چې راتلونکي ستاسو نه فاحشې ته د زنانو ستاسو نه ابتدا اسلام کې دا حکم چې کومه زنانه زناکاریو کی ستاسو زنانو نه نو قرآن حکم راولیږو فاستشهدوا علیهن اربعة منکم گواهان ونیسئ پرې زنانو باندې څلور گواهان به گواهی کوي او منکم مسلمانان وایي ستاسو نه نو زنانو گواهی په زنا کې منظوره نه ده جواب او دو گواهان پکې کار نه کوي څلور گواهان او څلور گواهان به داسې وایي چې موږ ولیدل نو سرو برو نور الفاظ نه شو خرو برو مونږ چې ون عملي کوي داسې وایي دی وجه دا ده چې د کافر گواهی په مؤمن نه ده جایز لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا براشي آیات الله د کافر گواہی په مؤمن باندې نه جایز کړي نو منکم ستاسو مسلمانانو دوی مدار چې د مرئی گواہی په حر باندې جایز کړي نو دا گواهان به احرار وي او مؤمنان به اومي او سلور به اومي او دا سي عیني شهادت په ورکوي اله به منظوري فإن شهدوا کدی گواهانو گواہی وکړه نو فامسکوهن فی البیوت دا زنانه بندي کوي په کوټو کې واچوي او بندي کوي حتی يتوفاهن الموت حتی چې مرګ راشي او ختمي کړي شي په دې حالت او يجعل الله لهن سبيلا یا الله دې پر سلار راولېږي نبی نو دا سزا دغه شولا چې دا په کور کې وپرتای حتی چې مړ شي او یا به الله سبحانه حکم راوړي نو دا ابتدایي بالکل باور کې دا چې زنانه به ورته بندول بس بل نور سکار وسنه خوراک سکار کوي او دا کی وجه دا ده چې زنانه د زناکارۍ نه هغه وخت محفوظه چې دا په کور کې ناست دی دا خلاجة ورلا ولاجة نه چې په بازارونو کې چکاري وای یا خبر کې چې نکاح نامه تړي نو آیا کې اوس په کلیسي دي چې بازار کو جاسي
دا ملې سره ناسي دی او د باغې د سکتو دا ملې سره چې بازار کو جاسي بازار ته وځي د شاپینګ لپاره او کدا خپو نو دا باندې مور کزي او ته وره خرچه دیږي وایي پرې نو دا ټول په ملې سره ومني او د ورته سره کته کړي ورته د سکتو په باغې نو بازار کو جاسي ساجت دی دا اول د سره پاره نه دا جامې مکو چې دې ځاله دا سړی ملې سری شي دي مکو چې دا دې دا جامې ځاله په خپل کوي کینا مړه په خپل لار فائدہ کار نه کړو نکو دا وتا نه وشو جامې راوړه خیر دې یو خر کړی کا او سم یو شل تانو ولا راوړه تر او دکاندار یې نه درکې راوړه او چې کوم خوښ شاو ورکړي دی او واپس دا ته باندې ساده ځان شاپینګ کوه والذین یات او اخر ورکه او صدنی ګوري سوال ا دې په کې روانې دي ورته ورکه دی ورته ممبرې دا خلاص والذین یاتیانها منکم اغه دوتانا یاتیانها چې راتلو کې نی بل عملیتا منکم مستاسنا فعازوهما فضرر ورکیدی دوارو تا یعنی رد بدی ورطو گوئے دری بغیر تو بیمانان او کار شئی ورطا او چپڑا ورپس روالی او وی وائی بانی یا دا دو مرشمان لکان دی یا ناباری گا لکان او جنکی دی نو داگی دبارا دا پلو وقت کے حکم فَإِن تَابَا کدی کسانو توبو مستلا واصلح خپل عمل درست کو فارجو عنهما مختمارا مړه کینه ته چې وړو کې مونږ ته معلوم نه وي دا ورته نه بیا کته مسلمانې دا ورته نه وي ان الله کان توابا رحیما یقینا دی الله ډېر توبه کوونکی مهربان انما التوبه علی الله خامخا قبل دل توبه په الله باندې للذین ادار خلق الفرد يعملون السوء چې کوي عمل لرا بجهالت پنا پوي سرا تی ګناه وشوه نو الله رضا څخه کو توبه قبلای چې دا کم پوي دا خو به غرق شو دې وجه نه باز علماء وایي چې هر سړی چې ګناه کوي کپه پوي دې په حرمت او کنا پوي دې دا دواړه برابر دي دواړه جاهل کم عالم چې د خپل علم مطابق عمل نه کوي دیو جاهل برابر دي والجاهل سواء لعدم جره على موجب العلم تلخيص كما جاء ثم يتوبون من قريب ويتوبوا باسين لند زماننا دادا چلازن کدا نور ته حاضر شوی نه دي اولئک يتوب عليهم يتوب الله عليهم وذاك سان قبول توبه الله کو دیوانی وكان الله عليما حكيما دې الله کو یا حکمت والا الله کو حکمت والا د دې خبر ملا او کړی چې ثم يتوبون من قريب ګناه په حضور توبه وباسي دا حدیث کې راځي چې الله د بنده توبه قبلوي هر قسم ګناه نه ما لم يغرغر سو پورې چې دا مړی دا سای مړی ته دی راځي کله چې مړی ته ساراله باز دروازه د توبې دروازه په دې وليست التوبة للذين يعملون السيئات نشته قبول توبه دای کسان دوباره چې کوي بدول را بد عملول را حتی اذا حضر احدهم الموت حتی چې حاضر شي او تندري ته مرګ قال دی واني تبت الان ز توبه باسم اوسه ز فرعون توبه وستا او په یو سامانی کلمه درې زره ویل خو منظور نشو کړه ولله د دې توبه نه قبلي وللذین یتوبون یا یموتون وهم کفار او نشته قبول د توبې د هغه بد قسمت خلکو لپاره چې مرشي او دې په حالت د کفر کې د چانه چې په صاحب په حالت کفر کې وتلا نو دام د توبه مله نه کوي ورته ساتي چې په کافرانو باندې الله جنت حرام کړی دی کافرانو لپاره جهنم لازم دی
درځه کوم داسې یو مرګري ترجمه کوله نو هغه یو مرګري ماته دی وایي یا ترجمه یې ورسوله دي چې هغه کې دې شي الله را کوبار دې ته وایي ماجدار قرآن څنګه استاد افسوس دی کنه هر څوک راځي قرآن ترجمه وکړي نو کې دې شي دا کافر مو دې ته اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما دا کسان تیار کړي الله دې لپاره عذاب درناک یا ایها الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله بهن خيرا كثيرا دا یو بل عادتو پدې عربو کې د جاهلیت زماني او دغه خوې په قبایلو کې د ډېر زماني پورې وو اوس ته نه هغه داو چې د خزي خاون به مړ شو نو دغه د خزي د خاون د کور خلک چې څنګه دغه مړی وراثت په تقسیمو نو دا رنګه دا زنانه هم دا غیر لپاره وراثت وو دا به په وراثت کې و لکه دا زنانه او د زنانه پلار په دې کې واک نه و د زنانه د رور په کې واک نه و واک به دا غلی ورونو وی او دا خلکو به کوم چې د خاون سره ټچ دي نو دا یو ډېر بیا ګناه او ناروا و کدی په خپل ورته طبيعتونو په نگاه به واغسته کنه بوا نو به چاله نه ورکو داغه نه به پړي روپي واغسته هغه مہر به جيب کو اچو یا دې ته ویل چې اله د اجازه تر کوم چې دا مہر را واپس کی قرآن بیان کوي دا خبره قرآن رد کړه یا ایها الذين امنوا ایمان والو لا يحل لكم جائز دي تاسو لا ان ترثوا النساء کرها چوړی زنانا په ریاست کې په زور سره څنګه مال او پټه په زور باندې وړي او د زنانا په زور باندې وړي ولا تعذلوهن ما بدوي دي زنانا ولرا کله عیدت نرسو په خپل طبيعت باندې ځان لچر تخاون ګوري په حلال باندې لتذهبوا ببعض داولي لتذهبوا چې به سيتاسو ببعض ما تنتمون په بعض هغه مہر باندې تاسو ورکړي تاسو هغه موروث ورکړي کوم چې وړاندې الا یاتی نبی پاشتن مبینا مگر کراتلو کی دا زنانا په یو ګناه کار باندې به دا ځان له خبره ده چې دا به تنګول کیږي او سزا لپاره وایسته کیږي وعاشروهن بالمعروف جون تیروي د زنانو سره په طریقه باندې د زنانو سره په طریقه جون تیروي فین کرهتموهن کتا سودا زنانه بد غنئ زنانه ته بد لګي رنگ خنه دي خوې خنه دي نفاسا انت کرو شیا قریب را چې تبا بد غنئ یو سیز لرا ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا او ګرځوي الله تعالی په دغه سیس کې یو ډېر لوی خیر او ستا خدا تا د خنه لګي بدرنګ را یا کوئی خراب دی خود څه خبرې دي نه بل الله خسته زامن درکې مزیداری لونه نکالي لونه بدلته الله درکې ته دې خیر نه څه خبرې وان اردتم استبدال زوج مکان زوج کایرادو کوي سلو تاسو بدلول ته یو خزي مکان زوج په ځای د بلواني په بدل کې کېستل دی یو خزي په ځای د بل خزي باندې یو سړی دی خزله مہر ډیر ور کړو ډیر زمانه ور سور شو اوس ورته سترګې خړای چې دا مہر باندې څنګه قبضه کوم بل خزه کوي نو دا طلاق کوم بل وو کوم نو قران وی کدا لو بکې او په بدل یو خزانه په بدل کې په زید بل باندې واتیتم احداهن قنطارا او تاسو دا مخ کې خزلات ورکړې مالی کثیره انتوار وی مالی کثیره چې
چې د اوغو د وی سرمن د سرونه ډکېږي فلا تأخذوا منه شيئا نه به علی دین هېڅ شي ګوتې وله نه شي وړی او که ته په الزام لګې لکه چې الزام په صورت کې بیا د ښځې نه به د ښځه د مهر نه به محرومه کېږي اتاخذونه ای علی ته دې مهر لره بهتانا په بهتان لګولو سره بهتان ګناه ته وایي چې چا باندې ته ور واړې نو حیران شي خدای خو دې نه خبره کړي و اسما مبینا او ګناه ښکاره وکیف تاخذونه څنګه به را مهر واپس علي ته په کوم اصول باندې ښځې نه مهر قبضه کوي وقد افضى بعضكم الى بعض او یقینا رسیدلی بعض ستاسو بعضو ته زنانه او نارینه بعضو ته رسیدلی دا کنایه ده د کوروالي نه په قرآن الله رب العزت موږ ته داسې سبق راکوي چې تاسو دا قسم ته داسې خبرونه به ډېر دروند تعبیر به کوي وقد افضى بعضكم الى بعض یعنی رسیدلی دی بعضې ستاسو بعضو ته واخذنا منکم میثاقا غلیظا او اخیستې دی ستاسو نه یو کلکه وعده کلکه وعده څه ده چې غوټه د نکاح ده اوس دا یو بله مسله ده ابو قیس ابن اصلت یو صحابي دی قیس نومېږي او پلار یې ابو قیس دی د ده یو میره مور ده پلار یې مړ شو چې پلار یې مړ شو نو دی راغی او د جاهلیت په زمانه کې دا خبره وه چې بس په میره مور باندې به سړي څادرګی ور واچو بس هغه به ووتله نو میرې میندې به خلکو په نکاح باندې اخیستې نو قیس راغی د پلار زنانې ده د ده میره مور ده په هغې باندې څادرګی ور واچو وویل چې زه به تا سره نکاح کوم نو هغه ویل چې ته خو ما ته بچی ښکارې ته خو ما سره وړوکی زما په غېږ کې لوی شوی زه به رسول الله سره مشوره کوم رسول الله سره مشوره کوم نو بیا دواړه خبره کوم راغله پیغمبر خدا ته ویل چې د الله پیغمبر دا قیس خو زما په غېږ کې لوی شوی دا خو ما ته بچی ښکاري او هغه ما ته دا خبرې کوي او دا د جاهلیت په زمانه کې دا لوبه شوه توده وه چې د پلار هغه دویمه ښځه چې د هلک په میره مور دی په نکاح باندې نشته قرآن نازل شو ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم مالی په نکاح باندې ما هغه زنانه نکح آباؤکم چې ستاسو پلار ورسره نکاح کړی دی من النساء د زنانو نه که ستا میره مور هم ده چې ستا پلار ورسره نکاح کړی تېر شوي دي الا ما قد سلکو مگر هغه چې مخکې د جاهلیت زمانه کې تېر شوي هغه معاف دي مخکې چې څه شوي دي اوس به نه کېږي انه کان فاحشا یقینا دا خو ډېر د بېحایې کار دی چې سړی د خپل مور د پلار د ښځې سره نکاح کوي دا خو ډېر د بېحایې کار دی ومقت او دا خو سبب د دشمنۍ دی دا کونډه ښځه چې دا خاوند ته د نوي خاوند ته د زوړ خاوند صفتونه کوي نو د نوي خاوند د هغه مړي سره کینه پیدا کړي ته اوس دې ته وګوره هر څومره زه کوم دا راته صفت د هغې هغه کوي نو کینه پیدا کېږي او چې دا د پلار ښځه ده په نکاح واخېسته نو دا مور به ورته صفتونه کوي چې پلار خو داسې ښه سړی او پلار خو داسې ښه د ده به پلار سره دښمني پیدا کېږي رشته پرې باندې کټ کېږي و مقطع معنی دا ده د دې وجې نه دې ته به نکاح مقطي ویلی کېده نکاح مقط وساء سبیل ډېره بده لار ده اوس چې دا خبر راله چې دا جایز ده او دا جایز نه ده نو دې نه وروستو الله محرمات ذکر کوي سړی د کومو ښځو سره نکاح نشي کولی کمې ښځې پې بندې دي د هغې یو فهرست تاسو ته درکوي لوی فهرست درکوي خو دا خبره فقهاو یو خبره کړې چې پلار د کومې ښځې سره نکاح کړی دی او رخصتي د ښځې نه ده شوې لکه
خلوت صحیحه نه دی شوی قوروالی نه دی شوی نو دا ښځه چې کوم دا که څوک په نکاح مینې ویستلی شي او زوی چې په کومه د کومې ښځې سره نکاح وشو نو هغه پلار بلکل به نشي ویستی دا ځان له مسله ده بیا بل وخت به ورته وایم اوس هغه محرمات قرآن ذکر کوي حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې میاندې ستاسو مور سره نکاح نه کېږي اوس مور ده او که د مور ده هغې سره وبناتکم او دارنګې نکاح او حرام شوي په تاسو باندې لوڼه ستاسو لوڼه هم در باندې حرامې دي واخواتکم او حرامې په تاسو ستاسو خویندې که د مور او پلار دواړه نه دي وي که د پلار نه دي ځان نه وي او که د مور نه دي ځان نه وي که اعیاني خور دې ده که علاتي خور دې ده او که اخیاقي خور دې ده وعماتکم او حرام دي په تاسو باندې ستاسو تروریانې د پلار خور عمه د پلار خور ده که د پلار خور دې اعیاني خور ده که علاتي خور ده او که اخیاقي خور ده وخالاتکم او حرام دي په تاسو ببوګانې ستاسو د مور خور که د مور دې اعیانی خور ده که علاتي خور ده او که اخیاقي خور ده دا حرام ده وبنات الاخی وبنات الاخت او دارنګي لونه د رور لونه ورېری دا هم در باندې حرام دي او دا سزا راغی بچیم د کسی وبنات الاخت او دارنګي لونه د خور او زور پسې داسې دا ټول محرمات د نسل اوس دغه نه د رضاعتنا وامهاتکم التي ارضعنکم او میاندې ستاسو هغه چې تاسو له پیدا کړی دي دای مور چې ورته مونږ وایو دا په سړي حرام ده واخواتکم من الرضاعه او خویندې ستاسو هغه چې ستاسو د رضاعت نه خویندې دي رضاعی خورم حرام ده او رضاعی مورم حرام ده دلته قرآن کې محرمات د رضاعت دو ذکر شو حالانکه څومره چې د نسب نه حرامې دي دومره د رضاعت نه حرامې دي حضرت عائشة ام المؤمنین فقیه الامت رضی الله تعالی عنها وایي چې حرامېږي د رضاعت نه عمره چې څومره د نسب نه حرامې دي شپږ قسمه زنانه د هغې نه حرامې دي دې نه هم حرامې دي نمبر 3 دریم قسم محرمې ښځې هغه چې د مصاهرت د وجې نه د سخروالي او زوموالي د وجې نه حرمت راغلی وامهات نسائکم او حرامې دي په تاسو باندې خواښاینې ستاسو خواښې په سړي حرامه ده د ستا د بیبي چې کومه مور ده هغه په تا باندې حرامه ده وربایبکم اللاتی او بنځۍ ستاسو هغه فی حجورکم چې په پرورش تاسو کې دي من نسائکم د زنانو ستاسو التي هغه زنانه دخلتم بهن چې تاسو کوروالی کړی د هغې سره ستاسو زنانه دي او د هغې د کونډې زنانه دي او ستاسو د ښځې په حیثیت راغلي دي او د هغې سره لوڼه دي د دغه لوڼو سره ستاسو نکاح نه دي که دا ستا په پرورش کې حجور پرورش ته وایي او که ستا په پرورش کې دی دا قید اتفاقي دی چې ته کومه ښځه وکړي نو د هغې چې کوم بچي پاتې شي هغه هم ته ساتې نو عام ته ورسره دا د خپلې مور سره یې واړه دا یو شو نو ځکه وایي التي دخلتم بهن هغه زنانه چې تاسو ورسره کوروالی کړی وي تش نکاح نه وي فإن لم تكونوا دخلتم بهن که چېرته دغه زنان که چېرته یی تاسو دخول نه یې کړی په دې باندې کوروالی هم نه یې کړی نو فلا جناح علیکم بیا نشته په تاسو باندې ګناه دا هغه ځای دی چې تاسو د دغه جینۍ
د مور سره نکاح کړی دی او تاسو ورسره دخول هم کړی دی نو دا تاسو باندې حرام شو لیکن که تاسو هغې سره کوروالی نه یې کړی او تش نکاح دی اچولی نو بیا دغې سره دی د بیبي سره دی نکاح کولی شي لکه کونډې ښځې سره دې نکاح وکړه او به دا رخصتي نه وه شوې وروسته یې طلاقه کړه د هغې لور اخیستې شي وحلائل ابنائکم اللاتی من اصلابکم او ان ګوریانې چې څه ته وایي حلائل جمع د حلیلې ده دا د زوی ښځې ته وایي نو حرام دي په تاسو باندې هغه ښځې د زامنو کم زامن زامن ستاسو هغه من اصلابکم چې د شاګانو نه پیدا دي هغه چې تا پردې وړوکي د هلک ته زوی ویلی دی او غټ کړی دی نو که هغه مړ شو د هغه ښځه په نکاح اخیستی شي د زید بیبي نبي علیه السلام زینب نه واخیستې حالانکې نبي علیه السلام زید په زویوالي نیولی متبنا زوی وان تجمعوا بین المختین او حرام دی په تاسو جمع کول د دوو خویندو په یو نکاح کې په یو ځل چې دواړه ژوندی او دوی په نکاح باندې واړي الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تېر شوي دي د دوو خویندو سره چا نکاح کړی ګناهګار به نه دی خو د یوې انتخاب به دې کوي کوم یې چې اول کړې ده او شو دا دویمه نه ده شوې او که معلومه نه وه نو دی به انتخاب وکړي او بله به پاتې شي د هغې نکاح نه دی شوی مولانا مودودي رحمت الله علیه باندې د علماو اعتراض کړی چې دی په دې قایل دی چې د دوو خویندو سره نکاح کړي نو هغه مولانا دا خبره د تاسو پرې پوهه کوم دی دا خبره داسې وه چې په دې پنجاب کې په یو ځای کې مولانا صاحب په جیل کې دی او همدغه د قادیاني په مسله کې هغې مولانا د چا یو فتوا د جیل ته ورولېږله چې دوه جینکۍ دي خویندې دي او ورګون دي پیدا شوي دي او د ملا هډوکې یو دی په اپریشن د یو بل نه جدا کېږي چې یوه اوده کېږي بله موده کېږي چې یوه راپاسي بله هم راپاسي یوې نه چې ایک راشي بلې لب راشي یوې نه چې دو راشي بلې لب راشي یوې باندې ماهواري راشي په بله ماهواري راشي او دا جنۍ پیغلې شوي دي او دوی مطالبه کوي مولانا صاحب مطالبه کوي چې موږ نکاح کول غواړو د دې جنکو څه موږ څه وکړو مولانا جیل کې دی نو مولانا صاحب ګڼ جوابونه ورکړي دي تاسو ته ویل یو جواب یې دا ورکړی دی چې دا دواړه دېړو نکاح نه کوي دا په نکاح مو ورکوو خو مولانا وایي دا جواب غلط دی ځکه که قیامت کې دا دوه جینکۍ راپاسي چې وروه به په دنیا کې زموږ غوندې ښځې وي او ټول یې د نکاح اجازه تا ورکړی وه ستا به د قانون کې زموږ د نکاح حق نه و چې موږ نکاح کړی و نو مولانا وایي زما رای او د الله کتاب پر دې نه محفوظ دا غلط دی دا جواب نو بیا دویم صورت دا دی چې دا دواړه به یو سړي ته ورکړو یو سړي ته به یې په نکاح نو چې یو سړي ته په نکاح کې نه داسې نه دا یوه به په نکاح باندې ورکړو دا یوه په نکاح باندې ورکړو او دا بله چې کومه ده دا بله دا به پرېږدو نو مولانا وایي چې ته یو شان خویندې دي د ملا تیري یو دی او یخني ګرمي په دواړو یو شان ته راځي او ته یې ویله حق ورکوې د بلې نه ورکوې دا بله د الله دربار کې پاسې ووایي چې ربه زما غوندې خور وه زما او دې علماو هغې ته جهاد ورکړی ما یې نه و راکړی تاسو به د الله دربار کې څه جواب ورکوئ دا هم کارېته ده نو دواړه نو یو هم نه شي چې دا یو له ورکې بله بل له ورکې دا هم کله ته ولې دا یو به وایي زه خپل کور ته بوځم او بله وایي زه خپل کور ته بوځم او نور هم ډېر مشکلات په دې کې محدود نو دا هم غلطه ده
مولانا وی زما اخیری رائے دا چې هغه قرآن وان تجمعوا بین الاختین ویلې دی نو دا دوه خویندې نه دي داسې دوه خویندې دي چې د مور نه ځان له پیدا دي ملا یې په یو پورې تړلې نه ده ځان له دوه انسانان دي دوه خویندې دا دواړه د یو سړي په نکاح کې قرآن نه جوړ کېږي دا دوه د هغې نه بهر دي مستثنا دي یا تاسو کوم بیان وکړو او مولانا وی چې بار د پاکستان د علماء نه ډک دی په جیل کې ما سره مکتب هم دلته نشته تاسو د علماء نه په دې کې معلومات ما ته څوک پرې باندې ما سره چا خبره کړل ما ورته په اخر کې چې عالم ویاو مولانا څلور جوابونه کړي درې غلط کړي او اخري صحیح کړي دا د مولانا دا څلور جواب ما غلط کړ او ته خو مولای کړه ته جواب راکړه نو بیا كأنما ألقي في فمه الحجر وإذ الذي كفر شيء كأنما ألقي في فمه الحجر وإذا كل تاسو تفهیم القرآن راواله دا محرمات مولانا شروع کړی دي او دې ته چې را رسیدلې دي نو دلته ویلي چې دوه به سره نکاح کیږي او دا مولا دې څه کوستر ګوندې ته قرآن نه راځي او کیسه شوی دا او دا هغه جوابونه هم سره کړی دي او بیا یو عالم علماء ورته نور نه پتواله خو وی بدو باندې بيسيار یو سړی چې ابدي شي کنه نو عین الرضا عن كل عيب قليله وسترګي د رضامندۍ د هر عیب نه واستاپسي کما ان عین سخت تبدل المصابيح لکه څنګه چې سترګي د غصې اگستانې کوي او بدن یو شان به نظر ورته نو مولانا غریب بس معتوب دی حالانکه په دې زمانه کې د بشان دی عالم خدای گواه قرآن مې مستقبل ته زمانه نظر نه دی شوی ما خپل استادانو کې غټ استادان شیخ عبد الرحمن گور رحمان مولانا نقیب احمد مولانا عبدالرحیم دغه عالمان او لوی شیخان زما استادان تیر شوي خو زما یو استاد مولانا نقیب احمد هغه ډېر لوی منطقي او فلسفي او قرآن او سنت ټول کې ماهر مصنف دی کتاب نو بچا ته مولانا ویل دا عنایت الرحمن زما استاد وی دا ول دی پرې مولیان کې لیک پی یو ځل می ته مولانا مودودی باندې کې تاسو کو ما دې بچا ته مولانا وی چې دې سوي درنو خال کی خبر کون دا 68 خبر کون دا 68 زما خال کی غټ کتابونه مې ولر منطق دا نو شیای کتر او باګې د مولانا ما په جندم نه اکثر مودودی لیکل ورپاغه پاره نو ما ته کې دې مولا ته دې سوي دای په لاس کې او سین په غاړه باندې بوټي باندې ناس ما ذکر ټیم دي ورته مولانا سے دا سم مولا دی ته چا مولا دی ول چپ شاله کده بارے کې وخت غلط ول د سمولا جوور او وسيع مطالعه ولا عالم زمان نظرنا من دې دا ما استاد مونږ دلته بس دوچی مفتیان سازی و خلق یې پاتې دوچی والمحصنات من النساء او دارنګي پھر شروع د محرمات والمحصنات من